أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. دین اللہ رب عزت بالانعام ذکر کئی پدیو بانے تاسو شرک کلیو نو اللہ رب عزت تاسو تمافی وکلا اللہ تاسو توبہ قبول اکلا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَكَلَّمَ موسى علیہ السلام لِقَوْمِ خپل قوم تا یا قومی اے قوم زما انکم یقین تاسو ظلمتم ظلم کړو انفسکم پخپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل پنیول استاسو سخلرا په خدای توب باندې فتوبوا الی بارئکم نو توبه وباسئ خپل رب ته فاقتلوا انفسکم نو قاتل کئی خپل ځانون لرا ذالکم دا خیر لکم دا غوره دي ستاسو دپاره عند بارئکم په نظر ستاسو باندې فتاب علیکم نو مهرباني وکړه په تاسو باندې انه یقین الله هو التواب الرحیم یقین الله توبه قبلونکی او مهربان دی. نو د هغې توبه داوه چې قتل د نفسونو کول خو نفس نه مراد خپل نفس مراد نه چې خپل ځان قتل کا بلکې کم چانه ګناه صادره شوې ده او ځنې پاک دي نو دا کم چا چې ګناه کړې ده نو دا نور دې راولګي او دا چا ګناه کوي دا د قتل کی خدا د هغې شریعت کې داسې و زمونږ شریعت کې دا حکم دا منسوخ دی زمونږ شریعت کې توبې دپاره شرایط دا دي چې سړی پښیمانه شي هغه عمل او کار پرېږدي ګناه او آینده دپاره بیا هغې ته رجوع نه کوي او که پردی حق یې والی نو هغې ته واپس یې وکړي دغه حق او یا ترې معافي وغواړي نو دغه شرایط دي. وَإِذْ قُلْتُمْ او کله چې ویل تاسو یا موسی علیه السلام لن نؤمنا هیچرې موږ ایمان نه راوړو لکه په تا باندې حتی ته دې پورې نر الله جهرتن چې وینو موږ الله لره جهرتن په ښکاره باندې فاخذتکم الصاعقة نو ونیو تاسو لره چغې وانتم تنظرون او تاسو ته کتل. سوال دا راځي چې موسی علیه السلام خو سوال کلیو چې یا الله زه به تا څنګه وینم په ښکاره باندې نو دوی هم سوال وکړو الله په دوی باندې ولې عذاب راوستو حالانکې دا سوال خو موسی علیه السلام هم کلیو. جواب مفسرین ذکر کوي چې دیو دا سوال دا بناو په ضد او تعصب او عناد باندې او دیو دا سوال چې کاو نو د بېادبۍ د وجې نه نو الله رب عزت په دیو باندې عذاب راوست. ثم بعثناکم او بیا مې راپورته کړې تاسو لره من بعد موتکم پس د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون دې دپاره تاسو شکر وباسئ. دیو دا مرګ چې و نو دا د عقاب او د سزا مرګ و دا کم تعجیلي مرګ چې و د کم نیټه چې مقرر شوي هغه مرګ نه و. وظللنا علیکم الغمام او سوره مې کو په تاسو باندې الغمام د ورېځې وانزلنا علیکم المن او راومې لېږل په تاسو باندې ترنجبینو والسلوا مړزانو. کلوا خورئ من طیبات دا پاک څیزونو ما دا څه رزقناکم چې درکړي موږ تاسو ته وما ظلمونا او ظلم نه دی کړی موږ ولكن كانوا يقنون انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي.